نو قربانی چې دا واجب ده. په چا باندې واجب ده او څه فضایل دي؟ نو قربانی چې دا ډیر زیات فضیلت لري، ډیر زیات لوی فضیلت لري. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک ته دی راوی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې کمی پیسې د قربانی د پاره خرج کی، په کومو پیسو باندې چې د قربانی څاروی واغستو، الله تبارک وتعالی ته دغه پیسې د ټولو هغې پیسو نه خوښې دي چې دی په نورو کارونو کې خرچه کوي. کمې پیسې چې د قربانی دپاره ولګېدي دغه پیسې الله ته ډېرې خوښې دي او ډېرې محبوبې دي، د هغې پیسو نه چې دی په نورو کارونو کې څه کوي؟ لګوي. قربانی دا واجب ده، ځکه الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي فصلی لربک وانحر، مونځ هم د خپل رب دپاره کوه او قرباني هم د خپل رب دپاره کوه. په دې آیت مبارکه کې امر دی او امر دپاره د وجوب راځي. او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هم د دې آیت مبارکه په تفسیر کې لیکلي دي، وایي دا آیت په باره د قربانۍ کې دی. یو دا دویم دا چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې 12 کاله پاتې شو او په دې 12 کاله کې داسې یو کال نه دی تیر شوی چې پای کې نبی علیہ السلام قربانی نه کړي. په دې 12 کاله کې مسلسل نبی علیہ السلام هر کال څه کړي دا؟ قربانی کړي دا. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشګيري په یو عمل باندې دا هم دلیل د وجوب دی. نو قربانی واجب ده په هر مسلمان باندې. بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی من وجد سعة فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د کم انسان د کم مسلمان چې د قربانی طاقت کېدو، من وجد ساعتن د قربانی طاقت کېدو بیا هم د قربانی ونه کړه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي دی زمونږ عیدګاه ته نه حاضرېږي، دی په ما پسې د اختر مونځ نه کوي، دی په ما پسې نه ودرېږي چې د د قربانی طاقت کېږي او بیا هم قربانی نه کوي. نو دا دومره سخت رټنه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړي د قربانی طاقت کېږي او نه کوي، په ما پسې په مانځه کې نه ودرېږي، زما مصلا ته نه راځي، دا دلیل دی په وجوب باندې. نو قربانی چې دا واجب ده. په چا باندې واجب ده او څه فضایل دي؟ نو قربانی چې دا ډیر زیات فضیلت لري، ډیر زیات لوی فضیلت لري. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک ته دی راوی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې کمی پیسې د قربانی د پاره خرج کی، په کومو پیسو باندې چې د قربانی څاروی واغستو، الله تبارک وتعالی ته دغه پیسې د ټولو هغې پیسو نه خوښې دي چې دی په نورو کارونو کې خرچه کوي. کمې پیسې چې د قربانی دپاره ولګېدي دغه پیسې الله ته ډېرې خوښې دي او ډېرې محبوبې دي، د هغې پیسو نه چې دی په نورو کارونو کې څه کوي؟ لګوي. نو پیسې دې ایښې دي دې دپاره چې زه به پرې قرباني کوم، دغه پیسې ډېرې بختورې پیسې دي، دغه مال الله تبارک وتعالی ته ډیر زیات خوښ دی. دارنګه بل روایت کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها د دې حدیث مبارک روایت کوي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
وای د لوی اختر په ورځ باندې په 10 ذوالحجه باندې الله تبارک وتعالی ته په تمام عملونو کې خو عمل چې دی هغه د څاروي وینه تویول دي. په ټولو عملونو کې الله ته محبوب عمل دا دی چې انسان د څاروي څه کي وینه توی کړي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به دا څاروي سره د ښکرونو، سره د ویښتو او سره د سوو الله تبارک وتعالی د نیکو په تله کې تلي. دا څاروی به الله تبارک وتعالی د په نیکو په تله کې تلي، سره د سوو، سره د ویښتو، سره د ښکرونو. یعنی هغه څیزونه چې کوم په استعمال کې نه راځي. د څاروي نه خو ویښته خلک لري کي کنه، په استعمال کې خو نه راځي کنه. سوی او ښکرونه خلک ورتاوي که نه ورتاوي؟ دا ورتاوي هغه څیزونه چې کوم په استعمال کې نه راځي دا به الله تبارک وتعالی د قرباني کوونکي د نیکو په تله کې دله تلي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا أو كما قال علیه الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د څاروي دا وینه لازمه کې ته نوې رسېدلي چې دا مخکې د دې نه د الله په عرش کې قبوله شوي. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. د څاروي په مرۍ ته چاړه راوښکله او د هغه د مرۍ نه وینه روانه شو، دا لازمه کې ته نه ده رسېدلې چې الله تبارک وتعالی په خپل دربار کې دا څه کړي قبوله کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې باندې ځان خوشاله اوساتئ، خوشاله قرباني په ښه خوشحالۍ باندې وکړئ. صحابه کرامو تپوس کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وی د الله پاک پیغمبره ما هذه الاضاحی، دا قرباني څه شی دی؟ دا قرباني چې مونږ هر کال په سوونو، په زرګو، په لکو څاروي حلالو، دا څه شی دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام، دا ستاسو د پلار د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی. هغه په خپل زوی باندې چاړه راکاږله، الله تبارک وتعالی د جنت نه ګډ راولېږو، هغه ګډې حلال کو. نو دغه ورځ چې راشي الله تبارک وتعالی په مونږ او تاسو باندې دغه سنت ژوندي کوي. صحابه کرامو تپوس کوي ټیک شو د الله پاک پیغمبر د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام خو سنت دی، خو فما لنا فیها یا رسول الله. دا الله پاک پیغمبر مونږ له پکې څه شته که نشته دی؟ مونږ له پکې څه شته، مونږ ته پې څه میلاویږي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی بکل شعرة حسنة، په هر ویښته باندې یوه نیکي ده. په هر ویښته باندې څه شی دی؟ نیکی ده. د غویی په شا باندې څومره ویښته ولاړ دي؟ څوک یې شمارلی شي؟ نه سهار کېنه د ماښامه پورې به د هغه د غوږ ویښته هم ونه شماري. د هغه په غوږ چې څومره ویښته ولاړ دي که نه، سهار کېنه ماښام به شي خو د دې غوږ دا ویښته به ته ونه شماري. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی تاسو ته الله په هر ویښته باندې یوه نیکي درکوي. بیا صحابه کرام وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر په بعضې څارو باندې خو ویښته نه وي، په هغې باندې وړی ولاړی. فالصوف یا رسول الله، د الله پاک پیغمبر په کوم څاروي چې وړی ولاړه ده نو د هغې څه حکم دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل بکل شعرة من الصوف حسنة، د وړی په دې هر تار باندې هم تاسو له نیکي ده. د ګډ په دې شا باندې وړی ولاړی که نه، او دې وړی ته چې ګوري په دې باندې یو پشم غونته ښکاري، د ویښتو نري نري ویښته یو پشم غونته وي، د دغې پشم په دې تارونو درلم څه ده؟ نیکی دی. د حدیث مبارک مطلب دا دی چې په قربانۍ باندې بېشمېره نیکی دی. په قربانۍ باندې څه دي؟ بېشمېره نیکی دی. ولې؟ د غویي د شا ویښته څوک شمارلی شي؟ د ګډ د شا ویښته څوک شمارلی شي؟
نشي شمارلی. مطلب دا دی چې په قربانۍ باندې الله تاسو ته دومره نیکۍ درکوي چې هغه تاسو نشئ شمارلی، د هغې شمیر معلوم نه دی. دومره زیاتې نیکۍ دي په قربانۍ باندې. او قرباني چې کېږي ښه طریقه دا ده چې په خپله ورپاسي، خپلې قربانۍ ته په خپله ودرېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل فاطمه بچیه راپاسه خپلې قربانۍ ته ودرېږه، خپلې قربانۍ ته ودرېږه، ځکه الله تبارک وتعالی تعالی په هر قطره د وینه باندې مغفرت ستا د ګناهونو کوي. د وینې په هر قطره باندې الله ستا ګناهونه بخي، تا ته پې مغفرت کوي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل فاطمه دا څاروی به سره د وینو، سره د ښکرونو، سره د اډوکو ستا د نیکو په تله کې تللی کېږي. او بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل الله به یې درله بدله یو په اویا درکوي، یو په او بیا به درله الله د دې بدله درکوي. ابو سعید رضی الله عنه فرمایل د الله پاکه پیغمبره دا نیکۍ صرف د آل رسول صلی الله علیه وسلم دپاره دي، د اهل بیتو دپاره دي، او کنه د تمامو مسلمانانو دپاره دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي نه ابو سعیده دا نیکۍ یوازې د اهل بیتو دپاره دي، دا د تمامو مسلمانانو دپاره دي چې الله تبارک وتعالی د دې وینې په هر قطره باندې د ګناهونه معاف کوي. دا څاروی به الله تبارک وتعالی سره د وینو، سره د ښکرونو او د اډوکو د نیکو په تله کې تلي، او الله به بدله یو په اویا باندې ورکوي. دا یوازې اهل بیتو له نه بلکې دا تمامو مسلمانانو له. په قربانۍ باندې دومره زیات ثوابونه دي. نو پکار ده چې د چا طاقت کېږي چې هغه قرباني وکړي. اوس دا خبره قرباني په چا باندې واجب ده؟ قرباني په چا باندې واجب ده؟ نو قرباني په هر عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان او آزاد باندې واجب ده. هر عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان او آزاد باندې قربانی صدا واجب ده. په مسلمان باندې قربانی شته، په کافر باندې قربانی نشته ده. الحمدلله الله مونږ مسلمانان پیدا کړي یو. الحمدلله الله مونږ پیدا کړي یو، مسلمانان پیدا کړي یو. نو په مسلمان باندې قربانی واجب ده. یو خبره دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په عاقل باندې قربانی واجب ده. نو په ماشوم باندې قربانی نه، په عاقل باندې قربانی واجب ده. نو په مجنون او په لیونی باندې قربانی نشته. لیونی دی کو مالدار دی کو غریب دی، خو چې لیونی دی نو قربانی پی نشته. دارنګه په بالغ باندې قربانی واجب ده. نو په ماشومان باندې څه نشته؟ قربانی نشته دی. په مقیم باندې قربانی واجب ده. نو په مسافر باندې قربانی نشته دی. د اختر په ورځ باندې یو سړی مسافر شو، نو په ده باندې بیا څه نشته دی؟ قربانی نشته دی. یو خو هغه مسافر دی چې په بار ملکونو کې په کلونو کلونو پاتې کېږي، په هغې باندې قربانی شته دی. ځکه مسافر چا ته ویلی شي؟ مسافر هغې سړي ته ویلی شي چې د کور نه لرې لاړ شي، د 3 ورځو مسافت باندې په پیدل مزل سره د کور نه دومره لرې لاړ شي، او هغې ځای کې د 15 ورځو نه د کمو پاتې کېدو اراده وي، دته مسافر ویلی شي. نو کوم بار ملکونو ته چې تللی خو کلونو له تللی دي، هلته خو د 15 ورځو له نه دي تللی، هغه مسافر نه دي. هغې به څه کوي؟ قرباني به کوي. مسافر هغې چاته ویلی شي چې یو ځای ته لاړو، د 15 ورځو نه د کمو پاتې کېدو اراده وه، نو په ده باندې بیا څه نشته دی؟ قرباني پې نشته. نو په مسافر قرباني نشته دی. او دارنګې په آزاد باندې قرباني ده، په غلام باندې قرباني نشته دی. نن زمانه کې غلامانو نشته دی. او په مالدار باندې قرباني واجب ده. په چا باندې؟ په مالدار باندې. نو په غریب باندې څه نشته؟ قرباني نشته دی. اوس مالدار څوک دی؟ مالدار به چا ته ویلی شي؟ نو مالدار هغه سړی دی
چې 1.5 تولې سره زر ورسره موجود وي. څومره؟ 1.5 تولې سره زر یا ورسره 2.50 تولې سپین زر موجود وي. څومره؟ 2.50 تولې سپین زر یا ورسره دومره نغدې پیسې موجود دي چې په هغې باندې 2.50 تولې سره سپین زر کېږي. دومره پیسې ورسره موجود دي نغدې چې په هغې باندې څه کېږي؟ 2.50 تولې سپین زر کېږي. ما خو ریټ نه دی کتلی نن سبا چې توله د سپینو زرو په څو ده. په هر حال ریټونه بدلېږي را بدلېږي نو بیا د زرګر نه معلومات پکار دي چې د سپینو زرو توله په څو ده. نو یا د یو سړي سره دومره نغدې پیسې موجود دي چې 2.50 تولې سپین زر پې کېږي نو دا مالدار دی په ده باندې قرباني واجب ده. یا ورسره د ضرورت اصلیه نه په کور کې څه سامان دی په کور کې څه دی د ضرورت اصلیه نه سواګرې سامان دی لوښي دي لرګي دي چې د هغې قیمت 2.50 تولو سپینو زرو ته رسي تقریبا څه کم 2 لک روپۍ دي څه کم 2 لک روپۍ دي اندازتاً دومره کور کې ورسره سواګرې سامان پروت دی چې دا دغې ته رسي. د ضرورت اصلیه نه کم سامان دی چې په کال کې یو ځل استعمال نشي دا د ضرورت نه سواګرې دی. په کال کې یو ځل هم استعمال نشي دا د ضرورت نه سره سواګرې دی. لکه د زنانو په دې کمرو کې چې دا لوښي پراته که نه نو هغه خو په کلونو ته هم ضرورت نه راځي خو چې صرف د اختر ورځې شي جو کمره راټکوي راپاسې راښکته راکوز کړي کپړه پکې ووي بیا یې به دروت اوچت کړي داسې ده که نه نو په صرف په اخترونو باندې صفایل یې رالي او بیا یې برک دي دغه دري ساتي. نو په دغې لوښو باندې ګورې هم قرباني ده چې کله د دې قیمت څه کم 2 لکو روپو ته رسېدو. دارنګې ستا یو کور د اوسانې دی او بل کور دی هسې جوړ کړی دی یا دې په کرایې ورکړی دی یا پکې هسې فقیر پاتې کېږي. نو یو کور چې دی د ضرورت نه سواګرې په دې باندې هم څه شی دی قرباني ده کو نغدې پیسې در سره وي او که نه وي خو یو کور د خپل دی او بل کور هسې پروت دی. دا کم کور چې هسې پروت دی د دغې وجې نه په تا باندې بیا څه شی دی قرباني ده. دا خبرې کو نارینه وي او کو زنانه وي. یوه زنانه ده د هغې د کمرې سازو سامان دی هسې پروت دی په کال کې یو ځل نه استعمالېږي او د هغې قیمت څه کم 2 لکو روپو ته رسي په دې ښځه باندې په خپله قرباني ده. یا یوه ښځه د سره زر دی ورسره سونه ده ورسره نو په دغې ښځه باندې په خپله قرباني واجب ده. بعضې خلک تپوس وکړي مولي صاحب زما سره خو دومره سونه ده خو قرضدار یم په ما قرباني شته که نشته دی. دا سوال د دې سړي غلط دی. سوال د دې سړي څه دی غلط دی. یا خو دوکه ورکوي یا دا سوال غلط دی پوهېږي پرې نه. ولې ځکه دی وایي زما سره دومره سونه ده خو قرضدار یم دا سونه ستا ده دا خو د ښځې ده نو دا سونه د ښځې ده په هغې باندې قرباني ده او ته قرضدار یې جمعې کوو ته چې قرضدار پیسې در سره نشته دی خو سونه خو ستا نه ده چې ته ځان د قربانۍ نه خلاصوي. دا سونه خو د ښځې ده هغه به قرباني کوي ته قرضدار یې او پیسې در سره نشته جمعه کوو چې بالکل پیسې نه لري. پوهېږئ که نه پوهېږئ نو دی وایي دومره سونه را سره ده او قرضدار یم نو دا سونه ستا نه ده د ښځې ده به ځان له قرباني کوي او قرضه په تا باندې ده نو کو پیسې در سره وي جو وکړه کو نه در سره جو مه کوه. اوس پوه شئ که پوه نه شوی نو په تا باندې قرضه ده او سونه هم ده سونه د ښځې ده هغه به قرباني کوي. خو مسله دا ده که نه اکثر نن وخت کې چې په چا قرباني ده هغه یې نه کوي او چې په چا نشته هغه یې کوي. بس پوه شئ که پوه نه شئ غریب خاوند د مالدارې ښځې قرباني کوي. داسې ده که نه غریب خاوند د مالدارې ښځې قرباني کوي. د خاوند سره پیسې نه وي او د ښځې سره کالې وي نو په دې خاوند قرباني نه وي او د ښځې باندې وي نو دا خاوند د ښځې هغه قرباني کوي. نو غریب خاوند د مالدارې ښځې څه وکړي قرباني وکړي. هر ښه خبره د احسان دی ورسره هغه ورلم د کور ډېر کارونه کوي نو که د قرباني وکړئ چلو شو صحیح ده که نه. یوه خبره نو په دغې کسانو باندې قرباني څه ده واجب ده.
کو نارینه دی کو زنانه دي اوس څه زامن دي د پلار سره شریک پاتې کیږي په بار ملک دي یا دلته دي پیسې ګټي خو کور ته راوړي ټولې پیسې پلار له ورکوي ټولې پیسې چا له ورکوي پلار له ځان سره بینک بیلنس نه ساتي په جیب کې پیسې نه ساتي نو بیا قرباني صرف په پلار شته او په زامنو نشته ما پرې مسله پوه شوې که نه زامن دي د پلار سره شریک پاتې کیږي خو ټولې پیسې راوړي پلار له ورکوي او په خپل جیب کې څه شی نه پرېږدي نو بیا قرباني په پلار شته او په زامنو باندې نشته دی خو داسې زامن نن سبا ډېر کم پاتې شوي دي چې ځان له بینک بیلنس نه ساتي ټولې پلار له ورکوي ښه دی چې لږې پلار له ورکوي نو ډېرې د ده په بینک کې پرتې نو که چېرته پلار لم ورکوي او ځان له بینک کې هم ساتي ځان له جیب کې سیټه کوي ته هم نو بیا په دم قرباني ده او په پلار هم څه ده قربانی ده په مسله پوه شوې که پوه نه شوی که ځان له په جیب کې بالکل نه پرېږدي ټولې پلار له ورکوي خو بیا پته نشته دی خو ځان له هم سیټ کوي او پلار له هم ورکوي نو بیا په دم قرباني ده او په پلار هم قرباني ده چې کله د سره څه کم 2 لک روپۍ په بینک کې پرتې دي د زوی سره ځان له مسله پوه شوی که پوه نه شوی درېیمه خبره پلار خو نشته دی خو رونه شریک پاتې کېږي رونه شریک پاتې کیږي مشر ورور ته پیسې راغونډوي یا په کور کې یو تنې مشر کړی هغه ته پیسې راغونډوي اوس د قربانۍ څه مسله ده نو چې کور کې دومره پیسې چې دوی شریکې راټولوي کو هغه دومره وي چې هر تن پې صاحب نصاب جوړېدو هر تن پې څه جوړېدو صاحب نصاب مطلب 3 رونه دي او په کور کې 6 لک روپۍ پرتې دي په کور کې 100 لک روپۍ پرتې دي 3 رونه دي او په کور کې 6 لک روپۍ پرتې دي د هر ورور 100 روپۍ رسي 2 لکه نو هر ورور صاحب نصاب دی نو 3 واړه به قرباني کوي دا نه چې مشر ورور له موږ پیسې ورکړي دي هغه به کوي موږ به نه کوو 3 واړه به قرباني کوي صحیح شو چې کور کې به پیسې پرتې دي هغه تقسیم کوي او هر ورور صاحب نصاب پې جوړېږي بیا به هر ورور څه کوي قرباني کوي او که دغه پیسې ته تقسیم کې مثال په طور په کور کې 2 لک روپۍ پرتې دي او رونه څو دي 3 دي رونه 3 دي او روپۍ څو پرتې دي 2 لکه نو چې دا 2 لکه په 3 رونو تقسیم کې نو څو راځي خو لاک هم نه راځي که نه لاک هم نه راځي نو بیا په یو ورور هم قرباني نشته بیا په یو نشته دی پوهېږې که نه یا 3 لک روپۍ دي او 3 رونه شریک دي نو چې دغه 3 لکه ته په 3 رونو تقسیم کې خو لاک ورسېدي که نه نو په لاکو روپو باندې بیا څه نشته قرباني نشته نو بیا په یو تن هم قرباني نشته په دې مسله پوه شوې که نه ورونه شریک پاتې کېږي پیسې راوړي ورور ته جمع کوي نو هغه پیسې کو دومره وي چې ته تقسیم کې او هر ورور پې صاحب نصاب جوړېدو خو ټول به ځان له قرباني کوي او کو تقسیم یې نه کې او کو په هر تن د صاحب نصاب پې نه جوړېدو چې تقسیم کړي بیا په یو تن مو نشته په دې مسله پوه شوئ یو مسله بله یاد وساتئ اوس وایي چې نه مولي صاحب موږ مشر ورور اختیارمند کړی دی هغه دې قرباني وکړي هغه دې څه وکړي یو خبره یاد وساتئ وایي دا موږ د کور د طرفه قرباني کوو د سره طرف نه د کور د طرف نه د کور د طرف نه قرباني نه ښه د کور د طرفه قرباني نه د قربانۍ دپاره به یو تن مخصوص کوئ 4 رونه دي او دا زموږ د 4 واړو د طرفه ده حصه یوه واچوئ د ټولو هغه قرباني خرابه کړه د ټولو قرباني څه کړله چې ته 4 رونه یې او په 4 تنو باندې یوه حصه نیولې ده نو دا خبر دې کوم ځای ته ورسوله دا خو تا د 2 نه ورواړولو د ټولو قرباني دې خرابه کړه یو تن به مخصوص کې دا رونه به ورته وایي چې ته قرباني وکړه او مونږ قرباني نه کوو نو دا قرباني به صرف د دغه یو ورور د طرفه وي د نور ورور د طرفه به په دې مسله پوه شوئ که پوه نه شوئ دا قرباني به د یو ورور د طرفه وي د نورو د طرفه به نه قرباني به یو تن د کور د طرفه به قرباني نه کوئ چې مونږ دا د کور د طرفه قرباني کړې ده ښه قربانی دا صرف د خپل طرف نه واجب ده د ښځې قربانی په خاوند باندې نشته د نابالغه اولاد قربانی په پلار باندې نشته د بالغه خو په اسی نشته ده
دا خو دغه د قربانۍ متعلق یو څو مسلې شوې ټیم څه دی ښه اوس څاروي به اخلی که نه څاروي به اخلی نو په کومو څارو باندې قرباني کیږي او په کومو څارو باندې قرباني نه کیږي اوله خو دا خبره یاد وساتئ بهتره دا ده چې د قربانۍ دپاره څاروی هلې چې د هر قسمه غیب نه پاک وي ښکلې څاروی وي او د هر قسمه غیب نه پاک وي او په عمر باندې هم پوره وي کوشش وکړه چې داسې څاروی ځان له واخلي ښه عمر د څارو څه دی نو ګډ او ګډه چیلې او چیلۍ د دوی عمر یو کال دی څومره یو کال خبره پوه شوه که پوه نه شوی غوین څاروی دی غوا او غویې سانډه او میخه د دوی عمر 2 کاله دی خو په 2 کالو کې یوه ورځ کمه وه قرباني پې نه کېږي او اوښ چې دی نو د عمر 15 کاله دی کو د 15 کالو نه یوه ورځ کمه وه نو قرباني پې نه کېږي الله دې موږ له توفیق راکړي چې د اوښ قرباني خو هم چېرته وکړو که نه پنجابیان ښه دي د اوښانو قرباني کوي ټیک شو که نه دلته د اوښ عمر څه شي له بیانو اوښ څوک حلالوي نه نو پوهېږې که نه نو دا قرباني د ګډ او د ګډې د چیلي او د چیلۍ عمر څومره یو کال د غوین څاروي غوا او میخه سانډه غوا غویې سانډه او میخه د دې عمر څومره 2 کاله او د اوښ او اوښه د دې عمر څومره 15 کاله تر دې نه چې عمر یوه ورځ کمه قرباني پې نه کېږي ها په ګډ کې یو مسله یاد وساتئ دا صرف په ګډ او ګډه کې د چیلي کې هم نه ده ښه کو چېرته داسې ګډ و که نه چې د کال نو د کال نه عمر کم و خو د صحت نه داسې جوړ او ښکلی ساتلی شو چې د کال په ګډو کې پرېږدو نو پته یې نه لګي چې دا د کال دی او که د کال نه دی بیا په هغه باندې قرباني کېږي خو دا خاصیت صرف د ګډ دی ښه چې د ګډ د کال نه عمر کمی خو صحت برابر وي ښه ساتلی شوی ښه صورت دی د کال د ګډو سره ورپرېږدي پته یې نه لګي بیا په دغې ګډ باندې څه کېږي خو دا صرف د ګډ مسله ده ګورې د چیلي او د چیلۍ نه ده ښه عمرونه دغه دي عمر لحاظ به کوئ غاښونه چې غاښ یې کړي او که نه دي کړي نو دا غاښ صرف علامت دی دا غاښ څه دی علامت دی تا په کور کې ځان له څاروی ساتلی دی او تا ته پته ده چې د 2 کاله عمر دی او غاښ یې لا نه دي کړي قرباني پې کېږي غاښ یې لا نه دي کړي خو عمر یې څومره دی 2 کاله دی نو قرباني پې کېږي خو د سوداګرو په خولو پسې به ګورې نه ځئ صحیح شو دا چې د کور څاروی و تا ته پته و چې د عمر پوره دی د سوداګرو په خوله پسې به نه ځي سوداګر کو درته ډېر وي چې ګورې د عمر پوره دی مړه هسې غاښ یې نه دي کړي صحیح شه که نه نو په دې باندې یقین ډېر کم سوداګر به داسې چې هغه رښتیا وایي که نه هغوی په سر لاس کېږدي وایي قسم دی دا یې سر دی ټیک شه که نه بھائی دغه یې سر دی د 1,00,000 روپو څاروی به یې د په 1,00,000 روپۍ اخیستی وي او تا ته باندې به یې خرڅوي په 2 لکه او په سر به وله لاس کېږدي وایي قسم دی دغه یې سر دی دا یې څه دی نو سر خو یې دا دی خو ته به وایي چې دا دی چې راته دی پیسې یا دی هغه یې دغه سر یاد وي ټیک شو که نه نو سوداګرو کې ډېر کم رښتیا والا راځي یو سوداګر ما ته مولي صاحب داسې معمولي غونته دروغ به پکې جایز نه وي که نه ناولي نو د دې نه بغیر خرڅېږي نه که نه نو څه نه څه ګنجایش خو چې پکې وې که نه د سره پکې ګنجایش نشته د سره پکې دا به رانه بیا ته داسې خرڅ کړې ټیک که نو خبره دا ده سوداګرو په خوله نه په کور کې د څاروی ساتلی او تا ته عمر معلوم و نو بیا د هغه قرباني څه ده جایز ده دغه ده به هر حال وخت پوره دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.